دا خو مونږه داسې شی فرض کړی دی د خدای دین ټوکې لوبې مسخرې د خپل طبیعت دین. ایو پیرو یو کلی ته تللی و، کلی کې څه ګوري چې ټیپرم په 2 پیسې سیر دي او زعفران او سوچه غوړیم په 2 پیسې سیر. اوهو یلکه دا خو شهر ناپرسان دی. سوچه غوړیم په 2 پیسې سیر، ټیپرم په 2 پیسې سیر، گازریم په 2. پیروی مرید ته چې بچیا تخته دا شهر ناپرسان دی او الله که پکې گیر شو تپوس کولو والا بسوک نه. مرید ډیر مانداو، هغه چې حضرت لګ به ایثار شي، ډیر مانده مو دا سوچه غوړي ډیر ارزان دي چې لغوندي او خرمه چې خشم. هغه سوچه غوړه خو به اوخره خو 60 بدی ګسیم خوري. وې چې نه صاحب لګ ایثار شه ډیره خده چې ایثار شوی دی نو شیخ صاحب شورو په کړی دا او چې میاش 2 تیرې دی شیخ نه داسې کټه جوړ شه چې بیا به پملا کټ راته. بادشاہ اوس حکم کړی دی په یو سړی باندې چې دا پانسی کوي. هغه سړی مانداو په غاړه کې هغه کړای نه ټینګې دا. بادشاہ ته راپورټ وشو چې دا سړی خو مانده دی او په دې مړی کې کړای نه ټینګي بوټه تی بیا وځي. بادشاہ وی چې بای دا څه ضروری ده چې هم دې پانسی کوي چې د مړی کې کړای نه راځي. غټه مړی والا وګورئ خو یو سړی مړ کوي اور څوک چی ګرځي اوس سپایان ګرځي غټ سړی لټي چې وې کته د پیر سے مرید باندې او وې والله د مړای ولا فټتا راوی نیو شیخ ولا لکه ورور کړای د بل چا په مړای کې نه فټ کیږي. وینو ما سکړی دی بیړم غر کا شان وې سدي کړی نه دی الته کړای په بل چا کې ناراضي کړی دی اس نه دی او کړای پتا فټ کی. پیر لراغه چې غرق شو ما سکړی دی چې وای کړای په بل چا نه فټ وې ما چې درته وی چې 2 پیسې سیر سوچا وړي خو خوري او 60 بدی ګسیوم خوري. وې پیرا خدای ته ګور او ست چل کاوه. نو پیران خډېرو خيار می کړه ډېرو خيار زری شارتم ډېر خپایم چې ما ځان مولا کړي ډېر خپه چغی دیو سوری دیو بد ورزی دیو صاحبہ جګړی دیو جیلخانی دیو په لوی غم اخته کزان می پیر کړي داسې مذهب کوله لوی خوند به اوس خو صاحبہ په قهر اخته د ټریفک د سپای غوندې کا خزرا رواني چې ما کجنه را رواني ما کالکان را رواني ما درې لارې بلاک کای درې والا درته کنځلې دوست خایا چې دوست بدی سو پیر له کا خزه ورغله په سر ولا اسرا کاږي الله دې نورم خکا کجینه ورننه واتم پسینه مینه ورته الله دې نورم خکا. اجي آسان شه ده مال ده پیسې دي خوراکونه دي سبا ها کود مولا توب ګران کار. نو پیران ډیرو خياري اغا ورته اوس می خلاصوا و بداس چلله چې سباله د 500 دا کړای دا پیری ورته وی چې تا نه مخ کې به زور منډه کم او بیا ته په معنا مخ کې ور منډه کوا زب ته تب سره اون خلو بادشاہ به یو تپوسو کی او زب یو خبرو کوم استادان بخلاش چې سار شو بادشاہ راغی چې سړی پانسی کی دی پیر په دې کړای ور منډه کړي مرید په ور منډه کړي دواړه په پرزون دی یو زب په ورزم بل زب بادشاہ وی دا چل څه دی پیر ورته صاحب په باطن کې مې ولید چې په دې کړای کې جنت ته چې د چا غاړه ته پرې وته نیغ به جنت ته ځي زدي مرید ته ویم چې ز جنت تزم او دی وی چې نزم دا جګړه د زما او د بادشاہ ورته وی چې تاسو دواړه په آرام کې نه جنت ته زوالي نظم زوالي نظم
کړه بادشاہ په خپل غاړه کې چولې ده او د خپل خلیل آرډر ورکړ راکاږي او چګړه شوه دی سټیالتا پیروي مرید ته چې تخته بیړه دی غر کا شزان د اخلاص شو او ما ته وګورئ په دې زمانہ کې بدا بدبخ قوم د 500 کړه ځان ته په خپل اچي په خپل شهرنا پرسان دے اس پتہ پکې نه لګي اسلام 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 15 کال وشو اسلام اسلام په ټي وي کې دمانم لګیا دي اسلام اسلام دې په یو بل خبره ووري ما ته ګوري ما ته یو سړیو خبره خو پوهیږي کنه ملغلره بیا مونتا کم نو مال چې نوې کفن راوان غونده د نوې کپڑے کفن زما جوړ نه کې بابا ولی وې بچیا نوې کپڑے خو ژوندیا غوندي د زینت د پاره ستاپلار چې مرشي نو د مړو د زینت سره څکار دی دواره تکوا چې الله د حضور په خوا کې د اوسېدلو زینت راته نصیب کی ساتیر شه انا لله و انا الیه راجعون قبر وکلسته شه د حضور په خوا کې جنازه اوچته شوا جنازه وشوا لحد کې خو شو ورپسې د کانی تبزیو لګولې سشګاو خو د قبر مبارک ته صحابه بیا کانی را لری کړه چې دا شګر او باسو سګوري چې د رسول الله د روزینا د رسول الله لاس راوته دی او ابو بکر ځان ته غاړې استه دی ورته یا ابو بکر په خدای قسم زه خود ډېر وخت نستا په انتظار ما صحابه غبراو شو یکدم کانی بیا ولګول او قبر بند د نرستو انتخاب د امیر المؤمنین عمر فاروق شو اکه سي ډېر وګدي دي لنډه غوندي درته کوما لنډه د شپې ګرځي لګیا ده په خپل دور حکومت کې چې اسنه چې د شپې زوده موچاته تکلیف ونشي اسنه سګوري چې یو خزاده بچی ورته پراته دي پر اور باندې کټوای خېدا چې بچی وجاړي دا کټوای کې سمسي وې چې کړکړ غوندي आवाज وشي بچی بیا غلیش امیر المؤمنین لري نه ولار دی دا تماشا کوي چې نږدې ورغه بیبي دا څه کوي اگر تل ز کار کوا وینه بیبي حل بوي وزاد دردمند زړه ول درد ہے ز خود دردمند ما ز د جلسې ته پولیس والا هم ډېر راغلي واوري کچا درته وې پلار کې پروتو بے کسا مصیبت زدا او درته وې څوکې او درته ز لار لنډوانو چې لته ورنکې دیکھو ګورئ لته ورنکې قیامت کې برنګ رنگ خلق نیولی بادشاہان به پس نیولی بادشاہان چې د چالاس کې اقتدار دی د چالاس کې حکومت ته څوک پانسی کول او عمر کول کوي دا به پس نیولی دا به پدی نیولی چې تما د زمکه بادشاہ کړي دې د پاره وی چې د غریب آه در نه ګوره مال را نشي اسمان ته سره نه را نشي ټول وای د غریب آه در نه مال را نه رسي اسمان ته او تانا د غریب آه مال را غلې ده نو په خپل ذات مې د قسمی کدي پرېدم بادشاہان به پدی کې نیولي مولیان بیرانی ولی اسپایان غریبان غما دغه کړه دا لګوران دي مولیان به پدی کې نیولی
د وظیفو ډکه ټوکرای پرتای ملنګ راشي وګه مولا صاحب وګه ما وای زه ما وګه ما کوټ خبر نه مونږ په خبر کې دا کیسې ډېری ځکه ته وظیفه غواړي پچای ډکه پرتی وګه مولا صاحب پچ او یو دوانو راکا وګه ما او چړیا ولې پخختا غریب منډه کی مليان به عمراني ولي دا خبر وای واعظا چو جلوہ بمحراب و منبر میں کنت چو بخلوت میں روندہ کار دیگر میں کند خوبان دے سلور بمنس کی گی واعظا چو جلوہ بمحراب و منبر میں کنت چو بخلوت میں روندہ کار دیگر میں کند ملیان بیرانی ولی پیران بیرانی ولی چې ته خو یخ سوري ته ناست وې خپارام په مزه ناست وې دا مورمړو به ټیکدارانو سره په سرک ګنتی او بیلچې واله او طالب شکرانه پیش کړو په وړي کې باندې واسکټه چولې او جیب کې باندې واچولې ته د کمې مور بچې وې کم پیپر دې په دې قوم خرڅو د دې داسې مثال دی لکه یو بس ایکسیډنټ شي د چا لاس ماتی د چا خپه ماتی د چا سر ماتی د چا پخته ماتی د چا خېټه شلیدلی د چا ملا ماتی او هسپتال کې ډېرې پروتي یو وای سر ملاړو بل وای لاس ملاړو بل وای خپه ملاړو بل وای ملا ملاړو او ډاکټر اریانی چې خدای سر والا ته ورمنډه کم کخبو والا ته ورمنډه کم کملې والا ته ورمنډه کم مليان روحانی ډاکټران دي او ملک ټول اکسیډنٹ کړي دي څوک خزینه خبر نه ده څوک لور نه خبر نه ده څوک زوی نه خبر نه ده څوک ځان نه خبر نه ده څوک دین نه خبر نه ده څوک مذهب نه خبر نه ده څوک اسلام نه خبر نه ده او ډاکټر اریان دې چې زینو کم پسې طالبانو لا ورشي جلګه دا کتاب دا سیوایا دا سیوایا دا سیوایا کدی نور پسې ورشي جلګه دې خزو ته لګي واګي واچوي خدای ته وګورئ دا سبام بار رئیس ته چا پسې هغه د یو خزه لور مړاوه هغه نه مخ کې مور مړاوه هغه نه مخ کې پلار مړو هغه نه مخ کې رور مړو الور باندې جړل ورته ویل بچڑی میں کس کس نوروا بچڑی میں کس کس نوروا ماں نوروا کہ پیو نوروا کہ پیراوا نوروا کہ بچڑی تنوروا سک سکو جاڑم مورو جاڑم پلارو جاڑم رورو جاڑم کتاو جاڑم نو عرض میں داو چې د مجلس او د وخت تقاضا خو صرف علمی خبره طالبانو سره یو څو کول پکار هغه ما سحر عرض کړي یو خبره پاتې و چې طالبګیرای سره او ملاتوب سره د اهل دل او هم نشینی به ضروری وي علم وشو اوس علم د پاره به اهل دل لټای اهل دل هغه خلق دی چې چاته درد وی پاندرون مولانا وی گر تو سنگ خار مرمر شوی گر تو سنگ خار مرمر شوی چون بصاحب دل رسی گوہر شوی ککان ہے لٹائے خو صاحب دلو تا چی ورشی جوہر بدر نجوش نیکان اولیاء اللہ زما عزیزان پا دغا زمرہ کی یو عالم تیر دے لوئے مولانا جلال الدین رومی
عالم او ډیر عالم درس به کول طالبان تناسته د تلاو په غاړه قیلا قلنا قیلا قلنا مولانا روم ناسته او درس کوي قیلا قلنا سوال قائم او جواب کوي سوال قائم او جواب کوي شمس تبریز رحمت الله علیه راغه او د شاته اوس غلې غوندې ناس چې سات تیر شه درس بس کنو دا شمس تبریز ورنږدې شو ورته وی چې گفت ای غوغا وقیل و قال چیست اے مولانا دا شور دے چې جوړ کړي دی قیلا قلنا داس دی مولانا روم ورته داسې وکړه ورته وی چې مولوی فرمودنا دا لببن بے وقفا خلا بند کا قیلا قلنا سشے دے برمقالات خرد مندال مخن د نیکانو خلق خبرو پورې تخان او چې دا قیلا قلنا دا څه شی زما عزیزانو قیلا قلنا عام خلق څه پوهیږي دا هو بلکې خدای دې رحم وکړي دا زمونږ د زمانه طالبانو هم دا شوق اوس ورک شوی دی قیلا قلنا سوال او جواب چې دی دا اوس كلهم اصحاب الظواهر شمس تبریز رحمت الله علیه غله کې ناس بیا مولانا روم ورته اوس په غوسه کې ګوري ناګانا کتابونه د شمس تبریز راواغستو او تلاو ته وګورځو مولانا روم نور په غوسه شو چې کتابونه وګورځول تلاو چې سات تیر شه تلاو ته لاس کو کتابونه چرويست ټاپه ورکو هغه نه دوړې ووت دا کرامت د شمس تبریز رحمت الله او زمون په دې ملک کې باز خلق داسې دي چې هغه وي دا دیوبندیان مولیان چې دي دا کرامت نه مني اولیاء نه مني بزرگان نه مني د رسول الله صلی الله علیه وسلم شان نه مني دا څه خبرې بم ډېرې اوري عزیزانو علماء دیوبند اولیاء نه منل خو پرېږده د رسول الله صلی الله علیه وسلم شان خو پرېږده د مدینه منوره سره تعلق د علماء دیوبند دا دی او عقیده د علماء دیوبند دا ده چې کومه خاور سره چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم بدن مبارک لګیدل دی دا خاور د عرش معلا نم بهتره دا د علماء دیوبند عقیده ده د علماء دیوبند عقیده ده چې د رسول الله د روضه مبارک هغه خاور او ګردی آی پرنجو کې چولی دی او به پسترګو کې چولی چې دینه خرانجه بنور چرته علماء دیوبند د مدینه منوره قجوري داغي اډو کې میدا کړی دی او په دارو کې چولی هغه خړلی چې دینه خشفا په بل څکی نو چې د مدینه خاورې کم خلق د عرش نه بهتري غني آب د مدینه سردار څنګه نه مني او داغه دا د چاکل مني دا روټي خلاص موټي خلاص چیرې ټول شوی دي سمه ما وی علماء دیوبند اولیاء سردار منلو خبره نشتا علماء دیوبند او د دوی منځ کې اختلاف صرف دا ده چې عالم سره سپای او مجاهد پکار ده او دوی وای چې مولا دې صرف الواخور او تالی سټوي نور دې نه ټک کار نه کی نو زمونږ او د دوی جګړه کې پالوا ده مذهب کې جګړه نشتا مونږ الوا ما خورا او دوی وای چې خوري د دې روټي خلاص دوی دین چې ده یو نمایش فرض کړي جشن
جنډیانی دیو بلپونه دیو نخری دیو سجاوٹ دیو دی خصیص تا دوی دین وی حالانکہ دین د سجاوٹ او دین د جنډیانو او دین د نمائش نامه نه ده دین د یو عظیم سادهګۍ نامه ده یو عظیم داسې سادگی چې پیغمبر با په مجلس کې ناستو او د باره به ملمه راغی نو دومره عام به په مجلس کې ناستو چې د بار ملمه ته به دا پته نه لګېده چې دې ډله کې پیغمبر کم یو لباس به داسې و شان به داسې و ناسته به داسې و په لاره به روانو صحاباو نه به چرې مخکې نه ته صف کې به ورسره روان په لاره به روانو چرې چا داسې نه دی لیدلی چې پیغمبر داسې روان بلکې داسې به روان او وی به چې زه ټیټ سر روان مقصد دا دی چې الله محمد عربي هر وخت ستا په مخ کې سر نه ګوري زما عزیزان رسول الله صلی الله علیه وسلم د دین د پاره چې کومه قربانای علماء دیوبند مور به پیدا کی د مولانا حسین احمد مدنی غوندي مجاهد مور به پیدا کی د مفتی کفایت الله غوندي مجاهد مور به پیدا کی د مولانا رشید احمد گنگوہی غوندي مجاهد مور به پیدا کی د مولانا شیخ الهند مولانا محمود الحسن غوندي مجاهد چې د انګريزانو د لاسه په تور او بو کې به قیدونه تیرول دالو اخوارو زرا پازده ولا دیو بندیان چې دی اولیاء نه منیو امیان خدا عوام کل انعام بل هم اضل دا بی وقوف خلق دی دوی و یره دا برشتیا نه منی دی خو وګورئ دا تاسو سره مخامخ زیارت د کوارټ اجیبادر صاحب رحمه الله تعالی و تبارک دا د حضرت بنور صاحب خلیفہ ٹھیک ده دا چې سکړی دي په خپل زندګۍ کې ځان لیکړي که تاسو لیکړي د دې جواب وکړئ ها قانون څه دی قانون څه دی تلک امه قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون قانون څه دی تلک امه قد خلت لها ما کسبت الله وی دا وړاندې چې کوم ټولي ذکر وشه لها ما کسبت دوی د پاره بد دوی عمل کارآمدی ولکم ما کسبتم او تاسو د پاره بس تاسو عمل کارآمدی ولا تسألون عما كانوا يعملون دا غوی د عمل تپوس به تاسو نه کیږي او ستاد عمل تپوس به دا غي نه کی قانون دا اجواده ته ډېر لوی سره ډېر لوی ولی او بزرګو خو د دې مطلب نه دی چې د سکړیو پاګه به خلاصېږي نه د سکړیو پاګه به نه خلاصېږي د سکړیو ځان اخلاص کړي تاله په خپل وخت کې لارې خودلې دي د ځان خلاصي لارې درته خودلې دی خو وګورئ نوح علیہ السلام برای راست پیغمبر دی زوی داغه برای راست زوی دی زوی د پلار پلار نه دی څوی ورته یا الله زوی می غر کیږي الله ورته وی انه ليس من اهلك دا ستا زوی ستا اهل نه دی انه عمل غیر صالح ځکه دا عمل ستا په شان نه دی دا د ستا زوی نه دی کوم اولاد کردار چې د پلار په شان نو هغه اډو داغه زوی نه دی ابل اورز ماته یو سړی راغی زکات راکا مال مونږ خپل مليان یو زکات پسې ګرځي ته اوس مونږ پسې راځي وی چې نه راکه د ګردی غوس نو سیما
مالی گردی غوث سوکو وی په کابل کې یو بزرگ تیر شوه ما غوتش بزرگو کنه یو ما عزت آدم علیہ السلام نو سیم کته د گردی غوث نو سه کنه میای نو زد آدم علیہ السلام نو سیم تا نه زما رتبه اوچته ده دا خبره ده زد پلانی نو سیم او زد پلانی نو بندہ عشق شدی ترک نسب کنجامی بندہ عشق شدی ترک نسب کنجامی کہ دری راہ فلاں ابن فلاں چیزیں لیست وہ بندہ دا عشق شوی نسب دی پریگ دے جامی دا عشق پلار کے فلانے زوی دا فلانی حصے پلانے زوی دا فلانی نا جناب محمد رسول اللہ خپل لور بی بی فاطمی تو یا فاطمہ تو سلینی معاشیتی دنیا کی دی کسکاری ما تو ہے چیزے حکم اے بچیاں پا دنیا کے چدا سے عملو نکی چی قرآن دی پا قیامت کے راونی سی اے بچیا کا دنیا کی دی دا سے عمل کرو چی پا قیامت کے قرآن راونی وینو زبد اخلاصو لین شما پیغمبر لورتا ہوئی لورتا ہر سڑے با پخپل کردار پخپل عمل خلاص ہر سڑے با دخلاصی اسباب ځان له په دنیا کې پخپله جوړي د بل په توره باندې کیږي ته زما مونږ ما باندې فرض ما د پاره ته مونږ کولای شي ما د پاره ته روزه نیوي شي ما د پاره ته کلمه ویلای شي ما د پاره ته زکات ورکولای شي نه زما فرایض بس زکو ما د پاره ته نشي دا قانون دی